ذاکر رحمان او د خدمت تاسو ته مخاطب یم. ما سره ملګری دی، مشر دی، حاجي صاحب دی. دنه به یو څو تپوسونه کوو دې ګرانۍ باره کې چې مطلب د ملک د حالات څنګه دي. راځئ ټول د دنه تپوس وکړو. حاجي صاحب السلام علیکم. مشکلات کی عوام کی لیے لاغو پاکستانی باندې زموږ عوام کی لیے دا بس پختانه باندې باندې موږ او تاسو د خپل سوچ کې ځای وجه کېږي شي سبا په ذهن په سوچ باندې خدا خبره ده زموږ لکه یو سوال چې یو شاګرد استاد چې شاګرد یو سوال کوي کی چې هغه څنګه پرچه دا هغه ورته هغه څنګه هغه زموږ ته داسې نتیجه راځي عمل دي دا فیصلې د بل دي عوام لګیو چې یاره دا د یو کار دی د بل کار دی د بل کار دی سرکاري ملازمان لکه یو ځای یا زرداري دی یاره بل دی یاره بل دی ورنه موږ بدوی نه بدلامو موږ به خپل ځان بدلامو موږ به خپل ځان ځکه بدلامو چې موږ دا زموږ د عمل سزا ده ځکه چې د 124 نبي علیه السلام عمل چې کله ورته مشکلات جوړ شو هغه به یو طرف ته جمع شي او الله ته به توبه وایستو موږ به په 2 رکعاته موږ به الله مسله حل کړه او وروسته به خلک ته باندې ایمان ګانګاري نواله تر سره چې موږ ټول عوام روزو خپل الله ته رجوع کوو الله ته یو ځای مقرر کړو راځي چې لکه یو ځای مقرر کړو هغه کې ګون راځي موږ خپل الله ته توبه ان شاء الله زموږ الله حل کړي زموږ مسلې حل به نه راځي چې کله یو ځای کې څنګه کله یو ځای کې څنګه دا زموږ مسله پر کې چې یا بل شي دا دا خبره چلیږي ورته دا زموږ اعمال وجره تاسو مهرباني وکړئ برکات مونږ کې الله ته رجوع کوي بل خالات او خالات دا ګرانی نشته په خپل بازار کې هر ځای په خپل جوړدار شي خپل ځان ته وته شي دا څه کې دا پیدا کړي لکه څنګه چې بچي لکه زموږ خاص علماء چې لکه زموږ د تاسو لپاره اختیار کوم لکه عام باندې عام مسجدونو کې څنګه او چې زما درخواست چې دا چې چلی چې دا خپل مقتدیانو د لپاره دعاګانې شروع کړي لکه چې 124 نبی علیه السلام عمل نو د نبی علیه السلام باندې سخت راغله په یو ځای کې په یو حالاتو کې دا الله پاک ودرېدو او ته وی زما دا یو څو صاحب کرام دی الله دې مدد وکړي سر په جنگ کې تر سره افطار وکړه تر امداد وکړه ګلټو یو حقوق د دعاګانې وکړي الله پاک هغه دې پک ورکړه او زموږ د علماء را پاسې دي او د شپې د خپل مقتدیانو د غړو دعا وکړه دا چې دعا وکړه چې نبی علیه السلام کړی سبا چې صاحب کرام کړی او دا چې دعا نو او دې کار خلک دا څه خلک دي دا وی دعاګانې کوم څه زپاره کې د پاک زما د مقتدیان مالدار کې چې مال تنخواه راکړي وی دا چې نو چې د پاک زما د مقتدیان دا تقوادار کې دا چې د قبر بچو راشي اخرت کې دنیا یې کوي دا دعاګانې دا امام صاحبان چې دي خپل دنیا لپاره خپل عوامو لپاره دا به ډېره بهتر وي او زما خپل ځای دا چې زه خپل ځان شکر دی د قرآن حافظ یم الحمدلله الله پاک انسان دی او دې سوچ وکړم د 124 علیه السلام باندې آباد باندې څو کوم راځي اپو نیکان خلک دي اپو عوام دي چې نیکان پیدا راځي نواب به پیسې راشي ورپیری په نیکان راشي زما دا درخواست دی بیا به وروستو عوام راځي لکه چې قیامت په الله پاک روبي د علماء راځي نشي راني موږ دا درخواست کوو چې موږ دا نه کړی موږ د دعا نه کړی موږ د پاریس هم نه کړی چې موږ د دعا شروع کړي ان شاء الله دا امر ټول وخت تر کې ان شاء الله جیسا چې کوم خبره وکړه چې ډېر زیات زبردست خسته خبره وکړه دي او موږ په تاسو چې دا ایمان چې ډېر مننه